جی پیسې کور نه لاړې وې چې چا راته وي چې دا پیریان وړي ما چې پیریان میریان نشته دی بس دا بس مونږ یو ښه چل زده کړی عبدالرحیم په دویم ځل باندې هم کال وکړو دا سترګې رپېدو باره کې وویله چې ګز طرف ته رپېږي چې څه تاوان طوفان نقصان راځي او ښي طرف ته چې رپېږي نو چې میلمه راځي دا ټولې خبرې دا بېځایه خبرې دي دا داسې خبرې دي لکه څو خبرې طریقې سره او لګیا وي بجلي لاړه شي او چې بجلي لاړه نه ته دروغ وایي ښه بجلي لاړه او چې خبره ترې کېږي دا بجلي راشي چې ګورې رښتیا وایم بجلي م راباندې راغله دا ټولې د بجلۍ خبرې دي او لکه څنګه ما دا چې پیسې پیریانو یوړې نو نه پیسې پیریان وړي او نه په سترګو رپېدو باندې لحاظه نه په سترګو رپېدو باندې میلمانه راځي او چې دا موږ سترګې نه رپېدلي میلمانه بیا ولې راځي موږ ته خو اول کې سیګنل میلاو نه شو میلمانه راغلل دا ټولې دا فیزیکلي څه خبرې وي یا سترګو خارښ مسله وي یا سترګو خشکوالي مسله وي بعضې ډاکټران دا وایي چې معدې د ګیس مسله هم کیدی شي مختلف وجوهات کیدی شي تکاوټ هم کیدی شي خو شریط نقطې نظر باندې دا یو عبس او باطل او اغلاط العوام کې راځي چې سترګه رپېږي پلانکی دی او که ګڅه رپېږي ډینګ دی جی پیسې کور نه لاړې وې چې چا راته وي چې دا پیریان وړي ما چې پیریان میریان نشته دی بس دا بس مونږ یو ښه چل زده کړی چې بس کور کې پیسې څوک اوچتې کړي چې کور کې نور څوک نه و بس یو خاوند و ښځه دي او ښځې پې سونه چا اوچته کړې ده نو ما چې اکثر داسې کېږي دوه طریقې کېږي ښځه څه ضرورت لري او پې خاوند پیسې نه ورکوي بس دا ووایي خپله سونه خرڅه کړي او ووایي چې یاره خاوند خو سبا څپېړې اوچتوي نو راشه ووایه چې یاره سونه چا پټه کړې خپله یې خرڅه کړي او بس کیسه ځان له برابره کړي څه حاجت یې ځان له پوره کړي کله ناکله خاوند سره پیسې نه او خاوند سونه اوچته کړي او دوی دا دعوه لري چې جي مونږ په کور کې خو هېڅوک هم نه وو نه پردي څوک راغلي بس صرف ښځه او خاوند خو همدغې دواړو کې یو کس اوچته کړې ده که نه او مونږ به راولو په چا باندې تهمت وتړو پیریانو باندې چې دا پیریان اوچتوي پیریان دومره اوزګار نه دي لکه څنګه انسانان اوزګار نه دي بیزي دي دارنګه نن سبا پیریان هم ډېر زیات بیزي دي هغه پردي څیزونه نه اوچتوي دا د غلا د دروازې کولاوېدو مونږ یو لار جوړه کړې ده چې به دا خلکو باندې ورواړو چې پیریان یې اوچتوي پیریان میریانې نه اوچتوي که پیریان اوچتولی د بینکونو کې ډېرې پیسې پرتې په کار ده چې بینکونو پیسې اوچتې کړی مونږ سره خو یا 10,000 یا 20,000 روپۍ دا مرانه پیریان اوچتې کړي مونږ سره